جمعات بنیاد د دې لپاره و چې یو هفته تا تیره کړې ده ستا ګاونډ کې غریب دی تا سره د هغې احساس پیدا شوی و دقه شان د جمعې ورځ وه څنګه چې نن د جمعې ورځ وه د جمعې په ورځ پیغمبر علیه السلام خطبه وي خطبې ته ولاړ دی یو صحابي رالی د هغې صحابي جامې زړې وې څادر یې زوړ و دو درې پیونده پکې لګېدلي وو پیغمبر علیه السلام چې څنګه کېناستو هغه دا زمونږ مذهب دی چې کله امام د جمعې په ورځ خطبې له راوځي مونږ وایي فلا صلات ولا کلام حدیث دی بیا نه مونځ ته او نه خبرې شته امام ترمذی باب په دې باندې تړلی دی په ابواب الجمعه کې پیغمبر علیه السلام صحابي ته او صحابي تا 2 رکعته مونځ کړی دی چې کېناستې وی نه یا رسول الله پیغمبر علیہ السلام ته قم فصلی رکعتین 2 رکعته مونځ وکړه ټول صحابه او هغه صحابي ته وکتل او خبره ذهن ته راله چې پیغمبر علیہ السلام خدا چاته په دې وخت کې نه ویلي چې مونځ وکړه دی موږ ته ووایي چې وګورئ دی مسلمان سره زړې جامې دي ستاسو په کور کې نوې جامې دي دی مسلمان لا د جامو ضرورت پورا کوي یو صحابی راله پیغمبر علیہ السلام ته یا رسول الله امام ترمذی حدیث نقل کړی دی مال پیسې سره کا ما سره نشته حضور علیہ السلام تو فرمایل تاسو کر سشتا ویجی او زیاتی او صادر دې من کر شړای د ویرای وړه پیغمبر علیہ السلام چې راوړه نو صحابه او ته وی دا بسوک والی یو صحابی وی زبه په 1 درهم والم مسلمانانو دغه صادر قیمت 1 درهم کم او زیات نو هغه صحیح قیمت لګاو پیغمبر علیہ السلام دوباره وی دا صادر بسوک والی دای دې د پاره وی چې څوک به د مسلمان سره مالی خیر خواهی وکړي صحابي وی یا رسول الله زبه په 2 روپۍ والم نن چې موږ ته پته ولګي چې زما د دې رور زما د دې گاونډي ضرورت ته او کور خرڅي نو سمو خیال له مسلمانانو موږ وی چانس دی راځه زموږ ایمان چانسي ایمان دی ار یو بل ته ټلیفون کوي کده سي چانسي گاډه ملاو شو نو ماته یاد کا بیا چې د مسلمان د ضرورت نه غلطه فایده واله د مسلمان مجبوری دا ز په خپل د تکبر په چاړه باندې وشلو نن زمون څه کیفیت تاجود خو مونږ ځان لا تندیم وسلول په دې ځمکه باندې لیکن کله چې د مسلمان روپۍ ته ضرورت شي ما سره ښه پیسې قرض که وغواړي نه خو که بیا کور خرڅوي نو بیا را سره 100 لکم په هغه وخت کې پیدا کېږي ولی خدای زما دا مسلمانی په عرش نه ګوري مسلمانانو خدای سه کون خو نه دی او نړون دی انا خدای چرته چکر لتلی دی دا ټول مسلمانی زمونږ ګوري دا ولی مسلمانانو زمونږ د قرآن او د حدیث د جماعت او د مدرسې سره تعلق نشته دی د صحابه و سره تعلق اصحابي وی یا رسول الله زبه عالم په 2 دراهم باندې توفیل مائی کی حضرت سعید احمد پالنپوری صاحب نور الله مرقده لیکلی وی دی دویم صحابی په دې 2 روپۍ صادر زکه واغستو چې په دې 1 روپۍ زما کور نورانیږي خود دې بل مسلمان کور و په جوړ شي وای مسلمانانو دا کیفیت په ما کې شتا تاسو نه تاسو اول سب کی تکبیر اولا ته ولاړم سلوي خرزي میجی په پلان کې ځای کې تکبیر اولا سره موس پورا کړای دی جی سلوي شمارو خصوصا مسلمانانو په ضرورت باندې ما چاړه راخ کله دا ولل ته مسلمان نیم زه صرف د موز مسلمان یم قرآن یوازې د موز کتاب دی زه یوازې موز لدی دنیا ته الله را لېږلم زما تعلق صرف په ورځ کې د 5 منځونو سره دی که معاشرت سره زما تعلق شته معاملاتو سره مم تعلق شته غم خادی سره مم تعلق شته اوس پیغمبر علیہ السلام صحابی ته وی دا 1 روپۍ باندې بازار ته لاړ شه د کور ضروریات او اخلاق او په دې 1 روپۍ د تبر پل کې راوړه او رسۍ په راوړه پیغمبر علیہ السلام په خپل پاسید او یو ونی نه خاخرامات کو او هغه کې تبر ولا جوړ کو او ته وی فلان کی دا تبر واخلا او د غر ته لاړ شه روزانه بزی د غر ته لرګي بکټ کې بازار کې به خرڅه
یو ورځ دې ګوره یو هفته دې په جومات کې د مونځ نه علاوه په بل څه کې ونه ګوره چې د جومات سره د چا تعلق مسلمانانو اب دا شی د جومات نه وړي مونږ چې جومات تم راځو دنیا ته وړو جمعې پر ورځ مولوي صاحب ته نږدې شو جی سے تعویذ بنئ چې دکان کې مې برکت راشي چې تعویذ بنئ چې دا کار پکې وشي یو مسلمان هم دې لرانلی چې استاد جی زما په کور کې درې زامن دي درې مې لوڼه دي هغه د سارې بې المازه دي څه داسې عمل وکړم چې دا به مونځ ګزاره شي شوي چېرته وایې وایې که نه مسلمانانو یا هم ګوړه راغیستي ګوړه دم کا چې پیسې واشي د غوا او یا هم پیړې راغیستي یا تعویذون له جومات ته دې له راځو دا ناروا نه دي دا چې کومې خبرې عرض کوم خو د جومات بنیاد د دې دپاره نه و